نن د درسي نظام درسي د کال اختتام ورځ ده او بخاری شریف با ختمیږي او ختم د بخاری شریف به کیږي. نن اصل د ختم ورځ ده. مولانا شیخ الحدیث مولانا معتمد بالله صاحب حاضر ده، هغه دا درس کړی دی. ان شاء الله هغه به ډېر تفصیلی بیان وکړي او ختم بخاری کې پوره تفصیل وکړي ان شاء الله. موږ به مختصر طریقې سره آینده کال لپاره نو دا بخاری شریف افتتاح وکړو د برکت لپاره. آینده کال کې به دا درس به شروع کیږي او ویل کیږي به. نو د دې افتتاح هم نن کیږي او ورپسې تفصیلي خبره بیا به نو ختم کې به کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل الى امام الهمام امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجة ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا اللہ تعالی بعلومه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا کتاب مبارک بخاری شریف نومیږي. اصل نوم د دې چې دی الجامع الصحیح المختصر من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه. د دې نوم دا دی. نوم یې ډېر اوږد دی او خلاصه د ټول کتاب دی د دې دا نوم. او چونکه مصنف د بخارا وطن ځنې دی، دغه لحاظ باندې مختصر او لنډ طریقې سره خلق دا بخاری په نوم باندې یادوي. دا بخاری شریف چې دی نو د بخارا ځنې لوی عالم نوم محمد پلار نوم اسماعیل هغه جوړ کړی دی. او دا احادیث مبارکه کې دا کتاب جوړ شوی دی او 14 کال کې دا کتاب جوړ کړی دی. نو د صغیرو هغه وخت یو خوب یې لیدلی و. خپل استاد ته اسحاق بن راهوی رحمه الله ته خوب بیان کړه. هغې ورته وویل انشاءالله داسې وخت به راځي. دا خوب یې داسې لیدلی و چې رسول الله علیه السلام مبارک تشریف فرما دی ناست دی
او دې سره ببوزې دی هغې نه یې مچان شړي. بیا هغه استاد ورته وفرمایله چې انشاءالله داسې وخت به راځي چې رسول علیه الصلاة والسلام نه به دروغونه به ته شړې، ضعیف او موضوعي حدیثونه به هغې نه به لرې کوې، صحیح حدیثونه به ته جمع کوې. بیا یو وخت کې نو دی بیا نو علم یې وکړه، مغه استاد مجلس کې ناست و، نو هغه استاد ورته دا خبره وکړه او دا خبره یادم شو مجلس کې چې دغه احادیث صحیحات چې جدا کړی شي دا نور حدیثونو نه، نو دا به ډېر ښه وي. نو دی هم ډېر په شوق کې وه، نو دی بیا شروع وکړه دا کتاب یې چې دی بیا 14 کال کې دی جوړ کړی دی. مولانا زکریا رحمه الله فرمایي زما په نظر باندې امام بخاری رحمه الله شروع چې د دې په تصنیف باندې کړی وه 219 سنه کې کړی وه، 219 سنه هجري وه، او بیا دی چې فارغ شوی دی 233 سنه هجري کې دی فارغ شوی دی. دا وایي زه دې نه معلومومه چې دی خپل اساتذه کرامو ته دا تصنیف خپلې بیا وړاندې کړی و او هغو ته یې ښودلی و، هغو د دې ډېر تحسین او تایید وکړه. نو د دې اساتذه چې و جرح او تعدیل لوی امام یحیی ابن معین و، همدارنګه نو د حضرت احمد بن حنبل رحمه الله و، علی بن مدینی و، دا د دې اساتذه و. او یحیی بن معین چې دی په دې 233 سنه کې وفات شوی دی، او 243 سنه کې علی بن مدینی وفات شوی دی. احمد بن حنبل رحمه الله 241 سنه کې وفات شوی دی. نو هغو ته چې دا ښودلی وه نو دې نه معلومیږي چې هغه وخت کې دی فارغ شوی وه. دغه لحاظ باندې مولانا زکریا رحمه الله ذکر کوي دا 233 سنه کې دې نه بیا فارغ شوی وه امام بخاری رحمه الله. دې کتاب مبارک کې امام بخاری رحمه الله نو دا کتابونه کتاب عنوان باندې نو دې چې دی تقریبا 90 کتابونه دې کې راوړي دي، جمع کړي دي، کتاب الایمان او تر کتاب الرد علی الجهمیه التوحید پورې، نو دا 90 کتابونه راوړي دي. او دې کتاب کې امام بخاری رحمه الله بابونه چې دي 3450 بابونه دې کتاب کې امام بخاری رحمه الله راوړي دي. احادیث مبارکه چې دی امام بخاری رحمه الله دې کتاب کې نو مسند حدیثونه همدارنګه معلقات او متابعات سره د تکرار. حافظ ابن حجر رحمه الله رائے دا دی چې دې کې 9002 حدیثونه دې کې امام بخاری رحمه الله جمع کړي دي بغیر د تکرار. ځنې دی بخاری شریف کې حافظ ابن حجر رحمه الله رائے دا دی چې دې کې 2500 احادیث مبارکه دي کې بغیر د تکرار ځنې دې کې امام بخاری رحمه الله راوړي دي. نو دا امام بخاری رحمه الله دا حدیثونه ډېر مختلف اساتذه کرامو نه را جمع کړي وه. هغه وخت کې دا کتابونه جوړ نه وو او هغه مختلف اساتذه کرام مبارک کې نه پوښتنه شوې وه. امام بخاری رحمه الله خپل ذکر کړی وه چې 180 اساتذه کرامو نه دې حدیثونه حاصل کړي دي، 180 اساتذه کرامو نه. او بیا دې کتاب کې چې دی نو 289 د استادانو نمونه اخیستي دي او هغه نه دا روایتونه نقل کړي دي. امام بخاری رحمه الله
دا کتاب بے نہایت لوی برکتی کتاب دے ذکر علماء کرام ذکر کئی اصح الکتب بعد الکتاب اللہ صحیح البخاری نو پس دے خدای پاک کتاب نه چې قرآن عظیم شان دے هغې نه وروسته صحیح ترین کتاب په ټول کتابونو کې بخاری شریف دی او دې بخاری شریف کې امام بخاری رحمه الله ډیر زیات محنت کړی دی او د دې دو مقاصد دې کتاب کې یو مقصد داوا اولن و بالذات چې صحیح حدیثونه چې کوم ثابت دي رسول الله علیه السلام نه هغه جمع کوله دا د دې اصل اولنی مقصد وا او دویم مقصد د امام بخاری رحمه الله دې کتاب کې استنباط د مسائل دی احادیث مبارکاونه ذکر نو د باب نورستا کم عبارت ذکر کوي هغه مسله وی بیا هغه ترجمه الباب ویل کیږي ورسته حدیث ذکر کوي نو هغه نه دا مستنبط کوي بیا چې دا مسله دینه وتلې ده دینه وستل شوی دی امام بخاری رحمه الله دا استنباط د مسائل ډیر لوی فقاهت خدای پاک دې ته خدای په ور کړو ډیر لوی جوهر نظر خدای پاک دې ته ور کړی و نو امام بخاری رحمه الله دا دو مقاصد دي د کتاب کې او دا کتاب چې کله جوړول حدیثونه جوړول نو دا چې تصنیف کوله نو دیونه اهتمام به کوله چې غسل به وکړه غسل نه وروسته 2 رکعات مونځ به وکړه استخاره به وکړه او د سندونو د راویانو په باره کې استخاره به وکړو اطمینان به حاصل شو دا صحیح دی پس د هغه نه هغه حدیث مبارک به لیکلا نو نهایت درجه هغه په دې کې احتیاط وکړو ابو زید مروزی رحمه الله فرمایي یو وخت کې زوا یودو ما حرم شریف کې او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب تراغه ما ته ویل دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی لوی فقهات والا شخصیت تیر شوی ته به تر څو شافعي کتابونه مطالعه کوي نظما کتاب ولې نه ګورې ما ورته ویل چې یا رسول الله ستا کتاب کوم یو دی نو هغې وفرمیله دغه صحیح البخاري دغه تصنیف دی محمد بن اسماعیل دغه زما کتاب دی جناب رسول الله علیه السلام دې ته خپل کتاب ویلي او دا خبرې هم د هغې دي دې کې دا مسند احادیث مبارکه جناب رسول الله علیه السلام نه 9399 احادیث مسند دې کې چې د ذکر شوي دي حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي او دې کې نو دا رسول الله علیه السلام نه مسلسل سند سره یې نقل کړي دي دا رسول الله علیه السلام کتاب دی او امام بخاری رحمه الله خپل هم فرمایي دا ما حجت ګرځولې دی دا یو میزان دی نور تفصیل به ان شاء الله مولانا صاحب کوي نو دې کې چې ده ډېر لوی نعمت دی خدای پاک دی څوک دا لولي همدارنګه حدیث کتابونه جناب رسول الله علیه السلام هغه په باره کې دا دعا کړې دی چې نضر الله عبدا سمع مقالتي خدای پاک دې تر او تازه ساتي موخه هم تر او تازه زړه کې هم خوشحالي دي ورته خدای پاک نصیب وګرځي یا غچاله راځي زما خبرې واوري یا دې کې بیا نور ته ورسوي نو څوک دا لولي نو مصداق د دعا د سید الکونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بګرځي همدغه رنګه حضرت رسول الله علیه السلام دا دعا هم کړې دی اللهم ارحم خلفای اے پروردگارا زما د جانشینانو باندې رحم وکړي صحابه ته نه پوښتنه وکړه ستا جانشینان څوک دي جناب رسول الله علیه السلام فرمایي چې هغه کسانان چې زما د احادیث مبارکه نقلی او نور ته رسوي همدغه رنګه جناب رسول الله علیه السلام دا هم فرمایلي دي ان اول الناس بي یوم القیامه نږدې ترین دی د خلقو نه ما ته ورځ د قیامت کې ټولو نه نږدې هغه خلک دي چې ما باندې زیات درود شریف وایي محدثین کرامو نه زیات خو درود شریف بل څوک نشي ویلی هر روایت کې هر حدیث کې صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم بار بار راځي څوک درود شریف ډیر زیات وایي هغه سخته ورځ کې
رسول الله اسلام ته به نږدې وي، دې نه غټه کامیابي به بله به څه وي. دې کې فضایل ډېر زیات دي. خدای پاک دې زمونږ اهل او اولاد او نسل ته دې خدای پاک د علم نصیب وګرځوي. موږ تاسو ته هم په دې باندې خدای په عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. خدای پاک دې مدرسې ته او دا نور مدارس د دې دیني اسلامي علومو خدمتونه کوي، خدای پاک دې نور هم ترقي نصیب وګرځوي او کامیابي کړي، او اساتذه کرامو ټول ضرورت یې خدای پاک په خپله پوره کړي. نور انشاءالله تفصیل به مولانا صاحب کوي. دا مختصر شروع لپاره موږ دا ذکر کړه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.